وایي چې رښتیا راځي دروغ کلي وران کړي. خبره کومه د سواد بونیر چې کوم ټنل دی د هغې په حواله باندې مختلف سوشل میډیا په پیجونو باندې مختلف خلکو د هغې تصویران ورکول او وایي چې یاره ټنل چې کوم دی هغه بس تیارېدو والا دی او په آخري مراحلو کې دی. پرون موږ بیا یو ویډیو وچلوله چې هغه موږ ته زموږ ملګري انجینر شرافت علي صاحب رالېږلي وو، هغوی د هغه ځای وزټ کړی او د هغه ځای په خپله باندې کتلی وو. انجینر صاحب ویډیو خو موږ چلولي وه په دغه باندې، تاسو هلته زما په خیال هم په سوشل میډیا باندې دغه کتلی وو، نو بیا د ټنل چکر لتلي وئ که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې، تاسو ډېره مننه. پرون بونیر ته تللی وم او زموږ یو ملګری دی ډاکټر اسماعیل، د هغه د نوسۍ واده و، نو په مختلف سوشل میډیا باندې ما دا پوسټ څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو د ما د مخې له خوا تېر شو، نو ما یې راځه چې وګورم چې واقعي دا خو څه د حیرانېدو خبره ده چې ګورنمنټ او دا خو د ګورنمنټ اف ایچ ای منصوبه ده او دونه تیز کار چې دننه سرنګ هم وشوه، سیخه او کنکریټ پکې هم روان دي. صحیح. نو دې طرف ته هم چې کوم کار شروع دی کړاکړ سیټ ته میاګانو کوټو سره، نو هغې ته هم ورته ده هغه هم لا هغه ټنل خولې ته هم لا نه دی رسېدلی، ډېر کار پکې لا پاتې دی. بیا په هغه طرف چې د واده نه واپس راتلم نو هغې ته ځانه بیا روډ تللی دی داسې یو کیلومیټر یا داسې تقریبا 800 میټر یا داسې یو روډ دی، په هغه کې وړوکې شان غونډګۍ وه هغه کټ شوي هم ده او بیا پایلینګ شوی دی د پل دپاره، پل به اچولی کېږي او بیا به هغې طرف ته کوم چې ټنل چې کوم ځای شروع کېږي نو هغه ځای ته به رسي. زما په خیال چې په دې کې خو ډېره غټه منصوبه ده او دلته خو د صوبې سره د تنخواګانو په یکم باندې تاسو وګورئ، په هر یکم باندې دغه کېږي یاره پته شي تنخواګانې به استادانو ته میلاویږي که نه میلاویږي، یا دغه شان مختلف کارونه په هر حلقې کې وګورئ. د انګرو ډېری دا دغه چې دی پول چې دی دا څونه موده وشوه، په دغه ځای کې تبلیغي مرکز مو دی، په هر جمعې په شپه باندې خلک هلته دغه له ځي شبې جمعې له ځي او هسې هم شارټ لاره ده. نو حیران شوم، نو ما ویډیو وکړه بیا مې تاسو ته راولېږله، ما یې تاسو په خپل چینل وچلی چې حقیقت دا دی، مطلب یې دیکھه دیکھئ هر یو کس بل ته کتلي دي او هغه پوسټ یې کاپي کړی ده او کاپي پیسټ یې کړی او په خپل پیج باندې چلول ده. ما د خلکو ته او د کتونکو ته حقیقت وښیم. ټیک. هسې انجینر صاحب تاسو څه ولیدل چې لکه څومره وخت کې به دا پروجیکټ یا دا ټنل چې کوم دی به دې به کار شروع شي؟ بیس خو موږ ولیدو ستاسو په ویډیو کې څنګه چې دا کار روان دی، نو زما په خیال چې په 2025 چېرته په دې جون جولای ته دغه ځای ته ورسېږو، دا به ډېر غټ کار وکړو. مطلب لکه 10 میاشتې به کې نورې 10 میاشتې چې صرف ټنل هغه مشینري د چینل راشي او روټر په کوم باندې چې دا سورنګ کېږي که نه هغه مشینري دی، زما په خیال چې دا فلحال کال پاتې دی. که دې مقصد دا دی انجینر صاحب چې لکه هغه مشینري ته دوی هغه بیس هم نه دی برابر، بیس لا نه دی برابر، دغه برج به جوړېږي په هغې کې ولا ډېر ټایم دی. بل مخ تاسو ته خبره وکړه که نه دا خو ډېر غټ پروجیکټ دی، دا خو د 10 ارب روپو پروجیکټ دی. نو فنډ او د ستا د صوبې د حالات د دې جوګه نه دي، خو بس کار دی شروع کړی دی، الله دې کړي چې سر ته ورسي او انشاءالله رسي به ټایم به حالي. اوس په پنجاب کې چې کومې منصوبې وشي 2 کاله ټیم وي نو هغه په 2 کاله کې ختمېږي، بلکې یو میاشت 2 مخکې ختمېږي. دلته چې یو منصوبې له 2 کاله ټایم وکړي چې یاره دا به په 2 کاله کې ختمېږي، هغه 10 کاله بعد هم په مشکله ختمېږي. او دا ټنل وشو نو د دې سره به زه وایم چې بیرکوټ به ډېره غټه ترقي وکړي، دا به یو هب جوړ شي او 2 ضلعې به د یو بل ته ډېرې نږدې شي، ډېرې نږدې به شي. الله دې کړي چې دا وشي. امین. تاسو په خپلو خبرو کې د کلاډیر پل ذکر وکړو، نو هغه د ډېر وخت نه دغسې پروت دی یتیم او په هغې باندې ډېر زیات هلته کې که تاسو خیال کړی نو ټریلي هلته کې کېږي د غنمو دپاره، ګودامونه دي، میل دی، یو میل دی، بیا دغسې هلته تبلیغي مرکز دی او دا یو ډېر ښه لار وه زموږ
دغه د بایپاس کولو لپاره د ښار د بایپاس کولو لپاره، نو هغه په دومره وخت کې جوړ نه شو. دا شاه صاحب ستاسو خیال کړی دا اوس په دې روډ کریپ کوي د هغې باندې دا نوي تارکول اچول سپالټ اچو، نو چې دغه کچره نه ده کم چې د روډ له کریپ شوي وه چې دغه هم په دغه ځای کې فرق کړی وی، نو کم از کم په دې بارانه کې به هلته ډنډان نه جوړېدل. اوس هغه زموږ ورته تللی وه، نو ملا بابا سکول دی، زما په خیال چې دا د دویم کال دی وران شوی دی، هغه خلک پته نشي په دوکانونو کې ناست دي که کوم ځای ناست دي، هسې پروت دی. زه وایم چې دغه صرف د یو کال دپاره پارکینګ له خو ورکړي که نه، د پارکینګ له به دونه پیسې راشي چې دا سکول به جوړ شي، هسې پروت دی. الله دې خیر وکړي. بهرحال مونږ د خپلو کتونکو سره دا خبره هغوی ته پاکولی چې یاره د سواد بونیر چې کوم ټنل دی نو په هغې باندې انجینر صاحب چې څنګه وي دوی پرون وزټ کړی دی او ویډیو به تاسو کتلي هم وي، که نه وي نو موږ به په دې ویډیو کې د هغې څه کلیپس هم شامل کړو. نو هغې باندې لا کار شروع دی او ټنل ته لا خبره نه ده رسېدلې. بهرحال دغه پوسټ موږ ته هم راغلی و چې دا تصویران سره لیکلو چې دا بونیر او د سواد ټنل دی. بهرحال موږ خپل تحقیق بیا ضروري ګڼو، نو تحقیق کوئ، بیا د هغې نه وروستو تصویر شیر کوئ، هسې په خلکو کې هغه دغه خورېږي چې یاره ټنل تیار دی. یاره داسې کار دی، زه خو وایم ښه دی، خوشحالېږي خلک دا چې هر چا شیر کړی دی د خوشحالۍ لپاره، دا دواړه ضلعې دا خلک چې دا خوشحاله شي، بیا خلک تماشې له ځي، نور سیلې هم وشي که یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکوي. د تل پاتې خدای بابا.